السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. دوستانو مونږ راغلي یو ستاسو خدمت کې. تاسو مونږ ګورئ په یوټیوب چینل باندې، په فیسبوک پیج باندې، پاڼه باندې. او مونږ دې دپاره راغلي یو چې تاسو ته اهم وظایف وښایو، اهم عملیات وښایو او همداسې درته وښایو دې دپاره چې تاسو پې خپل علاج وکئ د قرآن او حدیث په رڼا کې. او څومره خلک راوتي دي تاسو نه پیسې اخلي، تاسو سره دوکه کوي او ستاسو علاج نه کیږي، نو د هغې دپاره تاسو له موږ دا وظایف درکوو چې تاسو پې بهترین طریقې سره علاج وکئ د قرآن په رڼا کې او د احادیثو په رڼا کې. او د هغې نه اول خبره دا ضروري ده چې تاسو زموږ ویډیو تر اخره پورې وګورئ او دا فیسبوک پیج که وي، فیسبوک آی ډي وي، نو دا ویډیو شیر کړئ او که د یوټیوب چینل وي نو دا سبسکرایب کړئ او ویډیو تر اخره پورې وګورئ. او وظیفه دا ده یو انسان باندې قرض وي او ډېر پریشانه وي. ګوره نن سبا په دنیا کې ډېر خلک دي چې قرضدار وي، مقروضین وي، هغې قرض نشي ادا کولی او پریشانه وي. نو دې قرآن کې د هرې مسئلې حل شته دی او هر څه موږ ته ښودلي دي، خو مونږ کې کمزورتیا دا ده قرآن مونږ پرېښوستی دی او په دې باندې عمل نه کو، تلاوت هم پرېښوستی دی. نو دې د وجې نه پریشانیانې، ټینشنونه، غمونه، خفګانونه، جګړې دا هر څه زیات شوي. نو به هر حال نو موږ تاسو ته هغه وظیفه ښایو. د هغې نه مخکې به په شروع کې به 3 ځل درود شریف ووایې، اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد. دا درود شریف به ووایې کوم چې درود ابراهیمي دی 3 ځل. او په آخر کې به هم چې دغه آیاتونه ووایې، بیا به په آخر کې هم دا درود شریف ووایې او 21 ځل به 21 ورځې به دا عمل وکړي. انشاءالله چې 21 ورځې پوره کېږي تا به خپل قرض ادا کړی وي، تا نه به قرض ختم شوی وي. مطلب دا دی چې ستا مقصد به حاصل شوی وي او ستا د ملا نه او ستا د بدن نه بوج سپک شوی د قرآن او حدیث د وظایفو په ذریعې سره. نو آیاتونه دا دي: قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر تولج اللیل فی النهار وتولج النهار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب. دا 2 آیاتونه دي په سورې آل عمران کې او بل به تاسو ته په دې ویډیو کې په سکرین باندې هم ښکاري. نو دا تاسو وګورئ، په دې طریقه کار هم لیکلی شوی دی، دا تاسو عمل کې راولئ، په دې باندې عمل جاري کړئ. انشاءالله چې تاسو باندې څومره قرضه وي په 21 ورځو کې دننه به ستاسو قرضه الله رب العزت ختمه کړي. نو طریقې درته بیا هم ویم چې اول به ترې 3 ځل درود شریف ووایئ، بیا به دا 2 آیاتونه ووایئ او بیا به اخر کې هم درود شریف ووایئ. دا آیاتونه به 15 کاله ترې وایئ. اول هم 3 ځل درود شریف وویلو، دا آیاتونه به بیا 15 ځل ووایئ او د هغې په آخر کې بیا درود شریف 3 ځل ووایئ. نو 21 ورځې دا عمل وکئ، انشاءالله چې ستاسو ټوله قرضه به ختمه شي. جزاکم الله خیرا.